أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. سورة الشعراء 7 نمبر آیات. په دې 7 نمبر آیات کې عقلی دلیل ذکر کیږي د الله تعالی په وحدانیت باندې، د الله تعالی په بندګۍ باندې. چې کوم خلک د الله تعالی وحدانیت نه مانی نو هغوی دپاره د ځمکه مستقیل دلیل دی، او د ځمکې چې کوم بوټي را زرغونېږي نو هغه ورله دلیل دی. ځکه په عامو مصنوعاتو کې تاسو وینئ چې کوم شی خلکو جوړ کړی نو هغه خلک پرې پوهېږي چې په دې باندې پلانکه ځای لیبل لګېدلی دی، جوړ شوی دی، چا جوړ کړی دی، کپړې علامات پرې موجود دي. او هېڅ یو شی مصنوعاتو کې هېڅ یو شی داسې نشته چې چا جوړ کړی نه یو داسې دنیا ته راشي. نو دغه شان دی چې په ځمکه کې دا بوټي را زرغونېږي، دا بوټي د الله تعالی د ذات مستقل دلیل دی چې الله تعالی را پیدا کړو، او په خپله باندې هېڅ یو کار خود به خود چېرته کېدی نه چې دا نه کېږي. نو الله تعالی وایي اولم یروا ای دوی نه ګوري الی الارض ځمکې ته کم انبتنا چې څومره موږ را زرغون کړي دي فیها په دې کې من کل زوج کریم د هر قسم بوټو پیدامنونه. زوج په معنا د جوړې سره هم راځي، کومو څیزونو کې چې نر او ښځه پکې هغې کې جوړي، نو په دې وجه باندې زوج سړي ته وایي، ښځه او خاوند کې، او زوجه زنانه ته وایي. دغه شان ده کې په بوټو کې هم نر او ښځې پکې، نو په هغه اعتبار سره هم بوټو کې زوج ویلی کېدی شي، جوړې ویلی کېدی شي. زوج په معنا د قسمونو سره هم راځي، مستقل قسم. نو بوټو کې ډېر قسمونه دي، دا ټول قسمونه ذکر شو چې من کل زوج کریم د هر قسم پیدامن، څومره پیدامن بوټي چې دي او څومره قسمونه یې دغه ټولو ته وګوره، دغه ټول د الله تعالی په ذات باندې مستقل دلیل دی، د الله تعالی په وحدانیت باندې دلیل دی. ان فی ذلک یقینا په دې کې د ځمکې او د ځمکې نباتات څومره بوټي چې دي دا ټول په دې کې لآیة خامخا نښه د الله تعالی په وحدانیت باندې. الله تعالی ذات معلومیږي، د الله تعالی وحدانیت او کامل صفتونه دي معلومیږي. وما كان اکثرهم مؤمنین او نه دي اکثر د خلکو نه مؤمنان. یعنی حقیقت هم دغه شانته کې د ځمکې نه او د ځمکې د بوټو نه د ونو نه د الله تعالی پوره صفات معلومېدی شي، لیکن اکثر انسانان دا یقین نه ساتي، ایمان نه راوړي، د هر صحیح نه یقین پې نه کوي، هر صحیح نه ایمان پې نه راوړي. نو وما کان اکثرهم مؤمنین دا زجر شو د مشرکانو دپاره، د فاسقانو فاجرانو دپاره، چې دومره ښکاره عقلي دلایلو باوجود هم تاسو یقین نه کوئ، نو تاسو به کله یقین کوئ؟ امام شافعي رحمه الله به ویل چې تاسو وګورئ په لاره باندې تاسو کله ځئ د اوښ پچه بیا مونئ، نو تاسو ته دا پچې نه پته لګي چې په دې لاره باندې اوښتلی دی. که چې پچې نه اوښ معلوم شو، بیا چې کله تا د اوښ معلوم کړ په دې هم ته پوهېږي چې اوښ یوازې په لاره باندې نه ځي، د قافله به تلي، نو د دغې نه بعد ته د قافلې اندازه ولګېدله. اوس وګوره د یوې پچې نه لویه قافله معلومه شو، او دا یو عامه اسانه خبره ده. نو چې کله یوه پچې نه عقلي لحاظ باندې ته قافله معلومولی شي، دومره لوی کائناتو نه به الله څنګه نشي معلومولی؟ دا به څومره جهالت وي. نو ځکه وایي وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر د دې خلکو نه د ایمان نه راوړي، یقین نه ساتي. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقینا ستا رب خامخا غالب او رحم والا دی. دې جمله کې د یو سوال جواب هم حل کېږي، او دې آیات کې دنه ظالمانو ته خبرداری دی او د مؤمنانو دپاره بشارت اشاره ده. عزیز معنا د غالب، چې هیڅ څوک د قبضې نه بار کېدی نه شي، نه د څوک تښتېدی شي، نه څوک د الله تعالی قدرت او د الله تعالی د عذاب مخې ته ودرېدی شي. او رحیم معنا د مهربان. نو دې ذهن کې یو سوال داسې راځي چې کله د الله تعالی وحدانیت منل په عباداتو کې، په صفاتو کې، په حاکمیت کې دا لازمي څیز دی، او په برکاتو کې څوک چې نه مني نو هغه به مجرم تصور کېږي او د عذاب مستحق وي. نو سوال دا ده چې و دنیا خو د کافرانو ډکه ده، او د دنیا اکثري خلک فاسقان او فاجران دي، کم خلک پکې دیندار دي. هر څوک خپله معاشره کې وګوري په خپل بت اندازه ولګي.
بیا دا دومره خلک ډېرېږي څنګه، دا خلک ژوند څنګه تیارېږي، د رزق څنګه میلاوېږي، دا خلک صحتونه څنګه لري، او دا خلک په یو ورځ باندې پره کېږي ولې نه ختمېږي ولې نه، ځکه دا خو مجرمان دي، د سزا مستحق دي. نو هغه ځکه کې نو دغه جواب وشو چې ستا رب غالب دی په دې ټولو باندې صحیح لاسته رسي، هېڅوک یې د قبضې نه بار نه دي، هېڅوک په خپلو وسایلو سره په خپلو تدبیرونو سره د الله تعالی مخه نیوی نه شي. لیکن د الله نظام داسې دی چې الرحیم مهربانه دی، په دې دنیا کې په کفارو باندې مهربانه دی، ګزاره ورسره کوي، ټیم ولا ورکوي، مهلت ولا ورکوي، په وري نه رانیسي. دغه شان عزیز کې د فاسقانو دپاره خبرداری دی چې د دین دشمنانو تاسو د دومره وسایلو د دومره ډرو ټپلو باوجود الله تعالی عزیز صفت لري، عزیز ذات دی، تاسو د قبضې نه بار کېدی ګورې نه شي. دغه عارضي مهلت تاسو مستقل مهلت ونه ګڼئ، تاسو د الله تعالی نه ځان بچ کولی نه شئ. تاسو سره بله لار نشته بغیر د ایمان او د ایمان د دین د قبلولو بغیر بله د خلاصېدلو لار تاسو نه مومئ. او په رحیم کې بشارت د نیکانو خلکو ته چې کوم خلک د دین دپاره خپل وختونه تېروي، کړاوونه تېروي، خپل سهولیات، خپل د راحت ژوند، خپل خوبونه د هر څه قربان کړي دین د خاطره، او دغه هر څه د دې دپاره کوي چې د الله تعالی په دین باندې عمل وشي. د هغوی دپاره خبر دی چې الرحیم الله مهربانه دی، داسې خلکو په باره کې مستقل مهربانه دی. دغه خلکو کړاوونه، قربانیانې، محنتونه چېرته به ضایع نه شي، الله تعالی پرې خامخا رحم کوي. نو د مشرکانو دپاره د دین د دشمنانو دپاره یو قسم د خبرداری شو، زجر شو، د یری پیغام شو چې بچ کېدی نه شي، او د نیکانو خلکو دپاره د بشارت خبر شو. دغه شان د مسلمانانو دپاره تسلی پیغام هم دی چې الله تعالی عزیز دی، ستاسو دشمنان او ستاسو د دین دشمنان د الله تعالی ځان نشي بچ کولی، الله به رانیسي. نو خیر که تاسو د هغوی نه په دنیوي لحاظ باندې تنګ یئ، تاسو ته د کړاوونو مشکلات دي، تاسو یې برداشت کړئ، دغه ټول د الله تعالی به غریب کړي، د الله تعالی په قبضه کې دي، دا ټول به رانیسي او ستاسې انتقام به ترې اخلي. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. دا 10 نمبر آیت دی، د دې 10 نمبر آیت نه واخله تر د 191 پورې. دا سورۃ الشعراء 2 نمبر باب دی. په دې 2 نمبر باب کې د 191 پورې چې کوم سبقونه دي نو په هغې کې تقریبا 2 غټ واقعات ذکر کېږي د پیغمبرانو، او دغه 2 واقعاتو کې غټه خلاصه او غټ مضمون به دا ثابتېږي، دا به ذکر کېږي د دې واقعاتو نه چې د دین دشمنان همیشه دپاره د الله تعالی په قهر او غضب سره مخامخ دي، او د هغې نمونې په دې واقعاتو کې تاسو وینئ. حق پرست خلک چې کوم دي د الله تعالی پر رحم او د الله تعالی په امداد کې دننه دي. الله تعالی نیکانو خلکو ته نجات ورکوي، خلاصي ورکوي، فتح ورکوي، کامیابي ولا ورکوي. د هغې نمونې به تاسو په دې 2 واقعاتو کې وینئ. دغه شان د رسالت او د پیغمبرۍ چې کوم مفهوم دی چې د رسالت او د پیغمبرۍ څه فایده ده، څه مطلب دی، دغه مضمون په دې ذکرونو کې ذکر شي. او دغه شان د حق پرست خلکو استقامت چې په دې واقعاتو کې حق پرست خلکو څنګه استقامت کړی دی، څنګه سختو مرحلو نه تېر شوي دي، بیا هم دین پرېښودلی نه دی، چا سره بدن کې ګزاره نه ده کړې، چا ته سر نه ده ښکته کړی د دین په خاطر باندې. نو د هغوی استقامت به ذکر شي، مستقل سبق به ذکر شي. هر دور کې مسلمانانو دپاره همداسې استقامت پکار دی. دی غټ مضمونونه دي. اول سر کې واقعه د موسی علیه السلام ذکر کېږي. الله تعالی وایي وَإِذْ نَادَىٰ، په هغه واقع چې आवाज وکړو. आवाज نه مراد आवाज د دعا ده چې موسی علیه السلام دعا وغوښتله. رب اذ نادى، په هغه وخت چې आवाज وکړو، ربک رب ستا، یعنې رب ستا رب وینا وکړله موسی علیه السلام ته، ان ائت القوم الظالمین، چې تاسې راشئ قوم ظالمانو ته. در دعا مضمون نه دی، در دعوت مضمون دی. موسی علیه السلام د خپل رب وویل ته لاړ شه، ظالم قوم سره مخامخ شه. دې ځای کې په دې واقعه کې اختصار دی، تفصیل د مخکې په سورۃ القصص کې تیر شوی دی چې موسی علیه السلام ته څه دعوت ورکړی شو چې څه چل وکړه. اول د هغې د تربیت کولو دپاره په کوه طور کې څنګه چل وشو، بیا د هغې نه بعد ورته څنګه وویلی چې څنګه لاړ شه، او دغه دعوت انداز څنګه و، چې طریقه څنګه وکړه، دعوت طریقه به څنګه وي، خبرې ورته څه وکړه، څه ورته ووایه، هغه ټول بحث مخکې تېر شوی دی. دې ځای کې خبره مختصر ده چې بس موسی علیه السلام ته ستا رب وویل په کوه طور کې چې لاړ شه ظالم قوم ته لاړ شه.
ظالم هغه چاته ویل کېږي چې حقدار ته حق نه سپاري. د فرعون قوم د بني اسرائیلو حقونه هم د خپلو لاندې کړي، قوم پرست خلک، او د الله تعالی حقونه هم باغیانو، د الله تعالی وحدانیت یې نه مانو، دین یې نه مانو، د پیغمبر دعوت یې نه مانو. او په دې کې فرعون په خپله باندې د خدای اعلان هم کړی، نو په اعلی درجه باندې په غټه سطحه باندې لوی ظالمانو دا قوم، او فرعون د خدای دعوه کړې وه، ټول قوم یې ورسره منلي وه، نو فرعون قوم یې هم په دې جرم کې شامل شو. نو موسی علیه السلام ته خپل رب وویل چې ظالم قوم ته ورسه. قوم فرعون چې دا قوم د فرعون دی، دا قوم فرعون د ظالمین تشریح ده، چې ظالمان نه څوک مراد دي، بس د فرعون قوم ته واخله، فرعون قوم ته مراد دی. الا یتقون، چې آیا دوی نه یریږي د الله د قهر نه، د الله د قهر او د عذاب نه یریږي، او په خپله باندې پکې د خپلې خدایانې جوړ کړي دي، د مخلوق سره ظلمونه کوي، زیاتي کوي، د هغې حقونه د خپلو لاندې کړي دي. نو پیغام ورته ویل چې آیا د الله د قهر نه هم داسې نه یریږئ، دومره زورور دي تاسو. نو چې کله موسی علیه السلام ته دعوت میلاو شو، قال موسی علیه السلام ویل ربي ای رب زما انی اخاف ان یکذبون، یقینا زه یاریږم چې دا قوم به ما دروغجن وګڼي، ما ته به دروغجن نسبت وکړي. موسی علیه السلام سره په دې ذکر کې دوی غټې یرې وي. د هغه یرو ذکر دی چې موسی علیه السلام یې وضاحت وکړو، او الله تعالی د هغه یری د موسی علیه السلام لرې کړلې، ځکه دعوت په لاره کې چې څوک راوځي دین دپاره قرباني کوي، الله تعالی د هغه مشکلات کموي، ختموي. امتحان په خپل ځای باندې لیکن مشکلات یې الله تعالی ختموي. موسی علیه السلام مخکې د دوه مشکلاتو غټې یرې وي، هغې ذکر یې وکړو، الله تعالی ته لرې کړلې. اولنۍ یره دا وه چې که زه دې قوم ته داسې ورشم او دعوت ورکړم، نو ان یکذبون، ما به دروغجن وګڼي، ما ته به دروغجن نسبت وکړي. موسی علیه السلام دا خبره د کوم ځای نه معلوم کړې وه؟ د فرعون سره، د فرعونیانو سره بني اسرائیل دننه اوسېدل، او د فرعونیانو د کبر او غرور هغې لیدلی و، د هغې متکبرانه انداز یې لیدلی و. بني اسرائیل ته چې کوم په سپک نظر باندې هغوی کتل، نو هغه سپک نظري موسی علیه السلام ته معلومه وه چې زه د اسرائیلي سړی یم، موږ ته په کوم نظر باندې ګوري، او زموږ قوت او صلاحیتونه څنګه دي، زموږ خاندانونه څنګه یرغمال کړي دي. نو هغه دوه وجو نه، د فرعونیانو د کبر د وجې نه، د غرور د وجې نه، او د خپل مظلومیت د وجې نه موسی علیه السلام ته اندازه وه چې زما خبره مني نه. ویضیق صدري، او بیا به تنګېږي سینه زما، زه به خبره کوم هغه بیا مسترد کوي، زه به خبره کوم هغوی دروغ وایي. چې دوی چاته ورشي خبره کوي، هغې دله سمدستي ته بېرته را واپس کوي چې دروغ دي وویل، نه یې منم، او دا بل چاته ووایه، دا ما ته مه وایه. نو سړی خامخا خفه کېږي په دې باندې. نو موسی علیه السلام وویل چې دا به ما دروغجن کوي، او یضیق صدري، بیا به تنګېږي سینه زما، زه به خفه کېږم په دې خبرو باندې. ولا ينطلق لساني، او بیا به خبرې نشي کولی ژبه زما. ډېر خلک داسې چې په غوسه کې راولي، سختې غوسه کې هغوی نه خبرې ګډې وډې کړي، بیا خبرې نشي کولی، ژبه یې نه خري. نو موسی علیه السلام دغه انداز اختیار کړ چې داسې وشي چې زما هره خبرې ته د دروغو نسبت کوي، بیا به زما سینه تنګه شي، خفه به شم، بیا به زما ژبه مرخطو شي، نخري به. د عام انسانانو دغه فطرت یې داسې کېږي. او چا پکې دا ویلي دي چې موسی علیه السلام بیخي ژبې معذورتیا یې لرله، دا بحث مخکې تر شوی دی چې د ژبه سوځېدل یو په ماشوموالي کې د هغې د وجې نه به خبرې ازادې نه شوې کولی، چې کله به غوسه هم شه نو بیا به بیخي خبرې نه شوې کولی، بیخي به اواز خبرې بندې شوې. نو موسی علیه السلام سره د هغې خبرې احساس و چې دعوت یو مهم څیز دی، او دا یو مقدسه لار ده. داسې خلکو سره مخامخ کېدل، هغه ټول وسایل استعمالول پکار دي، هغه لارې اختیارول پکار دي چې کوم دعوت کې اثر انداز ثابت شي. نو که دا خلک د دوی دا کبر او غرور دغه شان موجود وي، زه ورشم زما خبر به نه اوري، بیا به په ما خفګان غالب شي، بیا به زما ژبه پسې منخري خبرې به نه کوي، نو دعوت به ناقص پاتې شي. فارسل الی هارون، نو پیغام ولېږه هارون علیه السلام ته. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام مشر ورور، دته پیغمبري نه وه میلاو شوې. موسی علیه السلام وویل چې د دې کار د اسانولو دپاره مناسب ما ته دا معلومیږي چې زما ورور ته هم د وحي پیغام وشي، وحي ورته وشي، او د وحي پیغام دا پیغمبري، هسې چاته د وحي پیغام نه کېږي، فرشته پیغام نه راوړي چې څوک پیغمبر نه وي. نو د الفاظو مطلب دا دی چې هارون علیه السلام دې پیغمبر شي. اصل کې که موسی علیه السلام د هارون علیه السلام سره داسې تلی وي، بولی وي، او دې خاطر معنی چې د هارون علیه السلام زما ترجماني کوي، کوم ځای کې زما اواز او خوله ژبه بنده شي، خبرې نشم کولی، هغه ځګن کې به دا تقریر بیان دی شروع کړي، او دغه شان که دا خلک ما ته وایي چې دروغ وایي، دا به زما تصدیق کوي چې رښتیا وایي. دا داسې هم کېدی شو، بغیر د پیغمبرۍ نه هم کېدی شو، ممکن وه.
لیکن باندې طریقه باندې کامل انداز باندې باندې کېده ځکه موسی علیه السلام आवाज به خبرې بندې شوې وي او هارون علیه السلام بیان شروع کړی وي خلکو ته ویلي چې دا موسی علیه السلام پیغمبر دی او زه تصدیق کوم خلکو به ویل چې خامخا نو روډ دی نو خامخا به دا خبرې کوي او ته چې دا پیغمبر ته ثبوت وښایه بیا به هارون علیه السلام د معجزې مطالبه کېدله چې هارون علیه السلام پیغمبر نه وي هغه معجزه ښودلی نه شولې په خپله به دغه ځای باندې خبره بیا رد شوې وي نو په دې طریقه باندې چې هارون علیه السلام پیغمبر شوی نه وي د هارون علیه السلام تصدیق او بیان هم مؤثر نشي ثابت دی نو موسی علیه السلام ویل چې زما سره پیغمبر شي ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون دا دویمه یاره ده موسی علیه السلام ویل چې ولهم او ربي دپاره علی په ما باندې ذنب یوه خطا شته یو ګناه شته چې د دې خلکو په اصطلاح کې هغه ګناه ده اگر چې د الله تعالی په نظم باندې ګناه نه ده لیکن دا خلک ورته ګناه وایي فاخاف زه یریږم ان یقتلون چې ما پکې قتل کړي دا مضمون مخکې هم تفصیلي تر شوی دی او زیبه بیا هم راشي چې موسی علیه السلام دعوت دپاره چې کوم راغی او فرعون ته راته نو چونکې دا وخت خو په شام کې په کوه طور کې میلاپ شوی وه موسی علیه السلام مدین کې اوسېدو د مدین نه دره روان دی مصر ته راځي هلته په لاره کې وحي میلاپ شو دعوت ورکړی شو خو د دې نه وړاندې چې دنه مصر خپل ابایي شیخ علاقه یې پرېښودلې ده او دا تللی دی بل ځای کې اوسېږي مدین کې اوسېږي او د شعیب علیه السلام سره 10 کاله تېرې د هسې نه وتلی د دې نه وړاندې واقعه داسې شوه چې چونکې بني اسرائیل لره فرعونیانو غلامانو په دې باندې به بیګارونه کول خپلې قلاګانې به پرې جوړولې کورونه به جوړول خدمتونه به پرې کول او د دوی په سر باندې به یو کس مستقیل مقرر او د دوی څوکیداري به کوله څوک کینه څوک دمه نه شي بیمار به پکې نه مانو کمزوری به پکې نه مانو او دا لانجې به شروع کړي وي تمام خدمتونه به دوی باندې کول بغیر ترخانه به پې کول بس داسې معمولي انداز باندې روټۍ او داسې بیکاره غونډې کورونه صرف ټیمې پکې تېرېږي او دې نه خو بني اسرائیل د هېڅ شي مالکان شوي نه وو هېڅ شي مالکان نه وو د هر څه فرعونیانو نیولي وو ضبط کړي وو نو به یو ورځ داسې وشوله چې موسی علیه السلام په یوه لاره باندې روان دی یو قبطي سړی کوم چې د فرعوني خاندان کس دی یو بني اسرائیلي سړی راګیر کړی دی یو دروند بوج یې پرې ولاړی او چې بوج پرې څنګه ورواړی نو سړی چې څنګه روانېږي وروسته وغورځېږي بوج دروند دی دا اسرائیلي سړی چې کله وغورځېږي نو دا فرعوني خاندان والا کس قبطي سړی ډانګې په سره وایو ډېر زیات یې ووښي بیا ورته وایي ته چل کې هسې بهانې کې دا بوجي ته وړی شي دا بوج وړی شي بیا یې ورته یو ځای کې بوج چوت کړي او په دا باندې ورواچي چې ورواچي هغې ته د وړو قابل نه دی ډېر دروند دی هغه بیا وغورځېږي ده پسې بیا ډانګې وکړي بیا یې ورته ډانګې ونیسي دا حالات موسی علیه السلام ولیدل د بل ځای کې نه ولیدل او د خپل قومیز دا مظلومیت یې ولیدل چې څومره ظلم ورسره کېږي په دې کې د قومیزي اواز هم وکړه چې بس موسی علیه السلام مات خلاص کړه موسی علیه السلام ورغی او غوسه شو د سړي له یو مضبوطه څپېړه ورکړه کله چې د قبطي له څپېړه والا سړی په دقه ځای کې وغورځېدي سای ورکړو مړ شو د موسی علیه السلام خیال دا نه و چې مړ دي شي هغه صرف دا لانجه غوسوله او معمولي تنبیه یې وله ورکوله خو بس الله ته منظوره وه یا دا چې موسی علیه السلام طاقتور و په ځان پوه نه شو یا دا ده چې بس د الله هم دغه شان فیصله وه چې مري به دا سړی مري به سړی وغورځېده مړ شو مګر ډېرو روایاتو نه معلومېږي چې د موسی علیه السلام قوتناک سړی و مدین کې چې کومه اوبې را ایستلې د کوی نه نو هغه کومه بوکۍ چې را ایستله نو هم هغه د 10 کسانو بوکه وه 10 کسانو په شریکه را ایستله موسی علیه السلام یوازې را ویستله د هغې نه معلومېږي چې موسی علیه السلام قوتناک سړی و کله چې دا سړی مړ شو نو بس موسی علیه السلام غلی دغه ځای کې نخپې ویستې او خیال یې دا و چې څوک خبر نه شي فرعوني حکومت دی او په خپلو قومونو ډېر غیرت کوي موږ خو داسې هم څه قیمتي خلک نه معلومېږو ډېر کمزوري هم ګڼي غلامان یو بس خبره یې پټه کړله او کور ته لاړ څو ورځې بعد په دغه ځای باندې موسی علیه السلام بیا روان دی چې بیا روان دی نو دغه سړي د بل کس سره لانجه ده دغه اسرائیلي د بل کس سره لانجه ده او شر یې اچولی ده موسی علیه السلام خلاصون له ورغی خلاصون له ورغی د خپل قومیز ته یې وویل چې مړه ګزاره کوه ګوره په بله ورځ دم جګړه جوړه کړې وه نن دې بیا جګړه جوړه کړله جګړې مه کوه زموږ دومره قوت نشته دی نصیحت یې ورته کوو خو د نصیحت کې د خپل قومیز ته قهر شو چې مه کوه ګزاره کوه هغه منډې کړي او شور یې شروع کړو چې دا سړی ډېر غټ ظالم دی بله ورځ یو قبطي وژلی دی اوس په ما بسره روان دی دا ما وژني ما دې خلاص کړي دا خبره خلکو واورېدله قبطي خاندان خلکو دا خبره واورېدله خبره مخکې لاړله او دا خبره د فرعون چمچو فرعون ته ورسوله چې هغه کوم مړی چې شوی او نه خو موسی علیه السلام کړی دی
د فرعون پر دربار کې داسې کسان موجود وو چې د موسی علیه السلام سره ډېر همدردي لرله او ډېر خفه کېدو. دغه ځای نه اطلاع میلاو شوه چې دا سړی فرعون په خاندان کې په پارلمنټ کې مشورې روانې صدقه او دې ځای نه ووځه. نو هغه وجې نه موسی علیه السلام هجرت کړی و او دې مدین ته تللی، مدین کې پناه اخیستلې وه. اوس د هغه ځای نه دعوت دپاره بېرته راځي. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. د دې خلکو دپاره فرعونیانو دپاره علی په ما باندې ذنب یوه ګناه ده، فاخاف زه یېرېږم ان یقتلون چې ما پکې قتل کړي. هغه قصاص به زما نه والي او دعوت په ځای باندې پاتې شي او زه به پکې شهید شم، لاړ به شم. نو زه خو شهید به شم خو کار به پاتې شي، نیمګړی پاتې شي، سر ته به ونه رسېږي، په دعوت لاره کې به رکاوټ پیدا شي. قال نو الله ورته ویل کله هېڅکله هم داسې نه ده. یعنې ستا دوی یارې وې چې یاره بس خلک به مې دروغجن ثابتوي، زما به بیا سینه تنګېږي، خبرې به نه شم کولی. داسې نه، هارون علیه السلام به درسره ځي، هغه به ستا تصدیق کوي او چې کوم ځای کې ته ستړی کېدل ستا د خبرې هغه زور او صلاحیت خرابېدو او ستا جبر ختلی، نو بس هغې بعد به هارون علیه السلام ستا په ځای باندې بیان کوي، خبره به وړاندې هغه بوځي. او دویمه دا درته وایي چې دا خلک به ما قتل کړي، دا قبطي به سر کړي. نو کله قتلولی دې هم نه شي. الله تعالی ورسره وعده وکړه چې بس زه د حفاظت کوم، ستا خبرې زه اورم، زه د نګراني کوم. هارون علیه السلام در سره هم لېږم خو تاسو لاړ شئ، فاذهبا دواړه لاړ شئ بآیاتنا زما په نښو باندې. د نښو باز مخکې تېر شوی د موسی علیه السلام سره کومې معجزې وي هغه معجزې ورته وښودلې. دوه غټې معجزې پکې شاملې دي چې لاس راویستل او هغې نه هغه رڼا کول، او دویم د امسا نه خامار او اژدها جوړېدل. دغه معجزې ځان سره ویسه. نو آیات نه هماغه مراد دي، دغه زما نښې ورسره ویسه. انا معکم مستمعون، یقینا زه ستاسو سره یم، مستمعون غوږ ایښودونکی یم، اورېدونکی یم. تاسو چې کوم څه کوئ، کوم څه وایئ، هغه زه اینم او اورم یې، لحاظ د هغې مناسب فیصلې به تاسو ته راځي، تاسو خرابولی نه شي.